شروع کړی. بیگانی مڅیل وقال ایضا محبوسا بمکه. مکې کې به حبس کړی و که نه، ما ټیم کې دا خبرې کړې دي. هواي مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجثمان بمكة موثق. عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق. ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق. ولا أن نفسي يزدهيها وعيدكم ولا أنني بالمشي في القيد أخرق. ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذا أنا مطلق. أوسي هوايا مع الركب اليمانين مسعد. هوايا زما خواهش، مرادونه خواهش وي کنه، خو دې ځای نه شه د محبوبي. صحیح ده. هوا چې شتل شي زړه خواهش تیل شي کنه، دې کې یا ورسره راغلې ده نو نشم ورشه محوي ونه مرشه محوي چو تیل شي کوم شی ته غواړي محبوب تیل شي. صحیح ده. څه د ما محبوب چې د مع الرکب قافلې سره، رکب چې شتل شي قافله، الیمنین د یمن ولا خلق، یمنی جمع ده کنه یمن، څه د یمن خلکو سره مسعدو روان دي ځي. مسعد چې شتل شي ختلی تیل شي کنه، دې کې ونه شه مراد ده تلونکي دي. جنیبون او لري دي بس سیخه کنه، جنیبون لري ده ښه. و جثماني بمکه ته موسقو دلې زه تړلی شوی یم په مکې کې، زنځیرونو کې تړلی شوی. جثمان چې شتل شي جثمان منه جسد ښه جسدي، بمکه ته موثقو مشدودون تړلی شوی ده په زنځیرونو کې ښه بیړیو کې. زه په بیړیو کې زنجیرونو کې تړلی شوی، مسور یم مقید یم، او زما والا د کوم محبوب دي د هغو سره روان دي. بیا خو تېنه بیایي که نه مجنوب لرې شي. صحیح ده. مجنوب جنیبه صحیح ده. مستتبع روان څه یم هغه تیل شي لکه ځان پسې بیایي که نه. ښه بیا څه یې مخته. عجبت لمسراها زه د هغې راتلنې دریان شم. وأنا تخلصت الیه ماته څنګه راورسېدله. وباب السجن دوني مغلق. جیل له کومه دروازه د ما مخې ته بنده. مسرا چې شتل شي سیر نه راوتله تللی تیل شي ښه که نه. مسرا منه تلل. سبحان الذي اسرا سیر وغیره. سیرو فی الارض فانظر کیف کان. صحیح ده. عجبت زه ته حیران شم. عجب یعجبو حیرانېدل تعجب کول. وأنا څنګه، وأنا منه کیف په معنی شو ښه کیفیت دپاره د محل دپاره نه ده. کیف تخلصت الیه وصلت الیه راورسېده ما ته. وباب السجن او دروازه چې کومه د جیل وله دوني زما مخې ته مغلق و بند، هلته خو څوک نشي رسېدل. بس دا شاعر هسې خپل خیال کې یوه خبره کړې ده. صحیح ده. خیال کې وله راغلي و کله کله دیواله باندې وله تصویر ښکاره شي ډېر د چي نه یادولې وجې نه. علمتې چې رالله په حیت سلام وکړو ثم قامت بیا پاڅېدله فودت رخصت یې کړه مزه چې ځم د نه. فلما تولت چې کله وروسته روانه شوه بیا ځي که نه. کادت النفس تزهقو نږدې و چې روح مې وتلې وه، روح مې وتلو. کادت النفس تزهقو. قرآن کې خدای پاک وایي چې دغو ته مونږ مالونه ورکړي دي دپاره چې تزهق انفسهم چې زړونه یې ورپسې وځي ښه که نه. چې مال خدای بخیل ته ځکه ورکړي چې کله ترې نه ځي که نه زړه یې پسې وځي تابه وي تابه روح یې مجروح شي تکلیف تیلی شي لکه زغې چې کې څه دانه کې زوره سره رباسي نفس یې په کوړن کې مبتلا شي. صحیح ده. علم علم علمام چې تیل شي شي سره مناسبت څه پیدا کوي دي تیل شي ښه که نه. صحیح ده. دې کې ته نه شه مراد د راتلنې تیل شي. فحیت حی حی تحیات چې تل شي سلام کول چې سلام راته وکوي چې بیا ډېر وخت یې نه کو تېر. ثم قامت پاڅېدله فودعت رخصت یې ودع عد تودیع رخصت کولی تیل شي. فلما تولى دوستۍ کولی تل شي مخ ړول تلل. کادت النفس تزهق خامخته چې فلا تحسبي دا خیال ونه کي. صحیح ده که نه. مفرد مؤنث واحده کېدلی شي فلا تحسبي تحسبي نه ده که نه نون ترې نه وغورځېدو. داسې کېدلی شي چې تحسبونه وي جمع مذکر که نه خو چې شه کېږي هغه د یا په نسبي حالت کې جوړ کړی د تحسبونه تحسبینه که نه
تخصبون یل پکار دي که نه کله کله راباسي بس تخصبینا یایي صحیح ده دا بس شعر دی وجه نه داسې ویلي شوي دي چې تاسو ګمان ونه کوئ خلکو یا محبوبې ته ویلی شي چې فلا تخصوي یعنې مخته څومره خبرې وشوې که نه په دغو خبرو پسې تاسو مه ځئ را مه ځئ ښه که نه فاغه دپاره که نه تفریعیه شوله مخته خبرې باندې نورې خبرې ورتړي صحیح ده چې فلا تحسبي په دې خبرې باندې تاسو ګمان ونه کوئ یا تو ګمان ونه کوئ اني تخشعت بعدکم چې تاسو نه بعضه چې ښه شوي یم یریدلی یم یا ټیټ شوی یم سر ټیټ کړ د وغیره دا ګمان ونه کوئ ښه چې تاسو پیراک راغلی وي لشین څه وجې نه ولا اني من الموت یفرقون د مرګ نه یریږم فرق چې شتل شي یریدنې تیل شي ولا ان النفس یزدهي هواعیدکم د تاسو وایي څه د زما نفس نه کمزوري کوي ښه که نه تاسو که ډېر وعیدونه ماته شي دمکۍ راکوئ که نه خبرې راته وکئ نه په دې سره زه هیڅ کله نه یریږم هلکان نه کېږم هلکان کېدل پېژنې هلکان نه هو جاو دغو سپکو خلکو خبرو نه ځان سپک نه کړي زړه دې لاندې نه کړي زړه وړوکه نه کړي ته مغه یې صحیح ده ولا اني بالمشي في القید اخرقو او زه په د زنځیرونو کې ځم که نه د دې وجې نه زه احمق نه یم ښه که نه چې زه بېوقوف ومه صحیح ده د دې خبرې ته تاسو هېڅ کله خیال ونه کوئ دا بس یوه مجبورۍ ده ښه که نه ټیک شوه ولکن عرتني من هوا کې سببت نه محبوبي ستا د محبت دې وجې نه ما ته چې شره پېښ شوي دي د زړه والا عشق سببه چې تیل شي عشق تیل شي خامینې تیل شي رقة الهوا تیل شي کما كنت القى منک اذ انا مطلقو په دغه مصیبت او دغه تکلیف مې هغه وخت کې هم محسوسولو کله چې زه کولاو ومه اوس که په زنځیرونو کې مې بیا هم محسوسوم ما ته څه یاره نشته زه په دواړه حالتو کې برابر یم څه تبدیلي رکې نه ده راغلي صحیح ده وقال ابو عطاء السندي ابو عطاء سندي صاحب چې دی خپله شعر دی د اسلامي شاعر ده او دا دواړو سلطنتو کې پاتې شوی ده که نه خلافت بني امیه خلافت بنو عباس په دې دواړو دورونو کې د وخت تېر کړی دی که نه ځکه تیل شي مخضرمي الدولتین دولتون چې تیل شي ملک تیل شي که نه مراد تېنه سلطنت وغیره خلافت وخت دور وي اوس دا خبرې کې ګوره چې ذکرتو کې ای محبوبې ته ما یاده کړې وي والخطي یختر بیننا په هغه وخت کې هم چې د خطي تورې زمونږ منځ کې تلې راتلې ګزرونه پې څه کوي پنګ پنګ ترې نوځي که نه تلوار کې جنګکار صحیح ده وقد نهلت منا او زمونږ اوله پیرې کې وینې څکلې وي هغه تورو المثقفتو چې سیده یا سمرو او سرې غنم رنګې تورې وي مثقفه تثقیف سیده تیل صحیح ده ذکرتو کې ته مې یاده کړې وي ښه والخطي واو حالت دپاره شو یعنې داسې حالت کې هم چې والخطیو د خطي توره چې کومې خط طرف ته منصوب ده ښه که نه دې علاقې کې جوړېدلې خط دا د بحرین او د عمان علاقې کې یو ځای ده که نه هماغه تیلی شي یختورو بیننا چې زمونږ منځ کې حرکت یې کولو خطوره یخترو منه حرکت کول الخطر التحرکو صحیح ده که نه خاطر خاطر ته خاطر ځکه وایي حرکت کې په ځای نه ودرېږي که نه زما خاطره صحیح ده که نه بالکل چې یخترو بیننا چې تورې مونږ کې حرکت کولو که نه تورې میدان جنګ کې مې ته یاده کړي نه دا خو د دې خبره علامه ده چې یو سړی به لیونی بېوقوف ډېر وي یا به ډېر عشق کې مبتلا وي که نه د سوګې ډول کې دې ټیم کې خلکو ته د ځان لالې پړې ہوتے ہیں صحیح ده وقد نهلت منا او څکلي وي زمونږ نه نهله ینهلو چې شتل شي اوله پیرې کې شی اوس کې ښه که نه صحیح ده اولې پیرې کې شی واس کې دې سره سړی اکتفا کېږي کله نه کېږي صحیح ده که نه یعنې مونږ نه اولې پیرې کې تورو دا شیان څکلي دي المثقفة سیده تورې تیلی شي ښه نیزې میزې سي سیده تثقیف نه راته تقویم الرواح بالمثقاف یو شی دا سره نیزې سیده کول شي ښه السمر سمرا دا یو رنګ وي که نه په نیزو کې محبوب رنګ یې ښه شمرلی شي صحیح ده چې تو پړک خړواله غوندې ترې کوي سورواله صحیح ده چې هغه ټیم کې هم ما یادولې یعنې مونږ جنګ ته دومره پروا نشته شوق ورته لرو صحیح ده فوالله ما ادري واني لصادق اداء عراني من حبابك سحر قسم یې وخوړو چې زه نه پوهېږم چې زه رښتیا وایم
چې ماته څه بیمارۍ را پیښه شوې د اداء عاراني، څه بیمارۍ را پیښه شوې د من خباب کې ستا محبت او مینې نه، ام سحر یا په جادو کې مبتلا یم. فإن كان سحرا كجدوي فاعذريني على الهوى. بیا خو په دې کې ما معذور وګڼه که نه، ځکه چې سحر دې کړی بیا خو جادوګر نه شوې ته، نو سحر کې خو سړی مجبوره غونې ګرځي. وإن كان داء غیره، که بیا داسې بیمارۍ څه وي که نه، فلک العذر، بیا زه به تا ته عذر پیش کوم، بیا زه ګرم یم. صحیح ده، نو دا خبرې کړي دي. صحیح ده. وقال بلعاء بن قیس الکنانی. اوس بلعاء بن قیس کنانی صاحب دی، دا یو جاهلی شاعر دی، نو دوله جاهلی اشعار دي، مطلب یې دا که نه چې اسلامي اشعار نه دي، مسلم شعرا نه، لکه جاهلیت دور کوم شعرا څو جاهلیت الحمیة الجاهلیه ولا خبرې. دا اوس کې چې وفارسین ډېر کم داسې ګوډسوار ملیږي کله کله، ښه که نه. وفارسین رب په معنې د ښه نه، نو رب فارسین. صحیح ده که نه. رب کله کله کثرت د پاره، کله کله کموالي د پاره رسي، ښه که نه. چې ډېر کرات یا کم کرات داسې ګوډسوار شهسوار به ته وګورې، تورزن به وګورې چې فی غمار الموت منغمسو، چې د مرګ له سختۍ کې دنه کېږي، لکه سمندر اوبو ته دنه شي، پکې غوپکه ووهي. فی غمرات الموت منغمس انغماس و انغمس ید. اذا تعلى على مکروهة صدقا، چې کله په یو کلکې خبرې باندې قسم وخوري که نه، سختې او ناګوارې خبرې باندې بیا خبرې رښتیا کوي. تعلّ قسم دی. ها صحیح ده که نه. ایلا قسم تیل شي که نه، الایلاء. صدقا نه بیا خبرې رښتیا کوي، الف اشباع دپاره ده. صحیح ده. مخ ته بیا فن فلقه کوي. غشیته، چې ما پې حمله وکړه که نه، پټ مې کړلو. غشیته حمله مې وکړه، وهو فی جأواء باسله، چې هغه په داسې جنګ کې و چې هغه کې شو شجاعت و. باسله چې تیل شي، شجاعت تیل شي که نه. جأوا چې تیل شي، جأوا لښکر تیل شي. خړ غونې لښکر څه ښکاري، وردی مردی څه وجنه. چې حمله مې په وکړه ګیر مې کو عدبن، عدبن چې تیل شي په تورې سره، ښه که نه. عدبن چې تیل شي تورې تیل شي، ښه که نه. غشیته وهو حالت شولو که نه، فی جأوا باسلة عدبن، په داسې تورې سره اصواب سوا الرأس، چې راګیر مې کو یو لښکر کې ور منډه مې کړه که نه، په داسې تورې سره مې راګیر کو که نه، اصواب سوا الرأس، د سر منځ ته مې وکوله کې ته فن فلکه کوپړۍ مې پکې دوه ټوکړې که. صحیح شو ومې واهو. غشیته که یو زمور ښه د مفعول به شو، دغه شو که نه، یو د ده مفعول شو، عدبن دویم مفعول ثاني شولو. ټیک ده. غشیته چې راګیر مې کړلو، منډه مې په وکړه، چې کله سړی راګیر کې پاسه نه شي یا درې نه څه شي، داسې ځای کې ګیر شي، ځای نه شي خوري، دې ته تغشیه ویل شي، ښه که نه. غشیان، غشیان چې تیل شي، جیما تیل شي که نه، پکې پټه شي. صحیح ده. غشیان. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. صحیح شو. وهو فی جأواء باسله عدبا، د سترو سره عدب مصدر ده، خو معنی څه شو، عادب په معنی شو، ښه که نه. عادب چې تیل شي، ضرب عذب لیدله دوی تورې تیل شي، چې ورسره ودي وهي، لاندې ورسره لیکلي ضرب عذب تورې ولا نشانه پولیس ګاډي باندې که نه. اصواب سوا الرأس، د سر کوپړۍ ته ولګي. سوا چې تیل شي وسط الرأس، جمجمه سی کپرۍ سر منځ بالکل. فن فلقه چاو د شي ترېنه، انفلاق انشقاق تیل شي، چاودېدل. تفلیق منه چاودول. چې دا مې وله چا ده که بضربتن، په داسې ګزار سره څوک وایي چې لکه ته خو پې حمله کړې او ته خپله ګبرا به شي، یکدمه سړي نه کله کله ګبرهټ کې ډېر سخته ګزار وځي که نه، چې کیدای شي د نماغه کې لګېدلې وي، یا دې ځان دې ویرې نه وهلې. نه نه، دی چې داسې خبرې نه وي، ښه مې پې سوچ سمج سره ووهلو، بالکل په سوچ کې ومه، ښه برابر ومه، شوق سره مې ووهو سر ته. نو دا ته خپل ځان هېڅ کله لاندې نه رولي، ځکه شاعر جاهلي ښه. بضربتن داسې ګزار سره، لم تکن مني مخالصة، چې اچانک رانه اونه شو، چې اچانک سی بس ځان خلاصوي، چې شي کې خدای پاک دې چې کې ګوتې سوري کې دې ګزارو بسې غشي ولا اچانک خبرې نه دي، ښه په سوچ سمج سره دي. نه ما پکې څه کړی دی، وجلات کړی دی، ولا تعجلته جبنا ولا فرقه، او نه د ډار دی وجې نه پکې وجلات کړی ده، ښه چې زر زر یې وها که نتاب خراب کړي، ولا فرق، او نه د یرې وجې نه، بلکې هر څه په ښه طریقې سره شوي دي. وقال ربيعة بن مقروم الضبي، ربيع بن مقروم زبی صاحب دا اشعار بیانوي. دا چې د شاعر مخضرمین، مخضرم هغه ته ویل شي که نه چې پیغمبر علیه السلام زمانې کې وي که نه،
ملاقات یې ونه شي مخضرمین صحابه او تیل شي. صحیح ده. یدي کې مخضرمي دي تیل شي که نه څه دوه درو بادشاهانو کې پاتې شوی وي. دې بادشاهت کې وخت تېر کړی لکه بادشاه دربار کې شعرونه یلو بیا تیر شي بیا بل سره شي بل ملک سره شي. صحیح ده. بېله بېله بادشاهانې وي دا شی ته شوي دي. ښه دی چې ولقد شهدت الخيل يوم طرادها بسليم أوظفة القوائم هيكلي فدعوا نزالي فكنت أول نازل وعلى ما أركبه إذا لم أنزلي وألد ذي حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره في مرجلي أزجيته عني فأبصر قصده وكويته فوق النواظر من علي. خاشره چې ولقد شهدت لام قسمیه وي که نه داسې ټیم کې راشي لام تکیدي څه نه شي الخا که نه ځکه چې دا خبره د سختۍ وله کوي تمهید دپاره استعمالېږي د سلام خوي قسمیه چې ولقد شهدت الخیل چې ما هغه ټیم کې ګوړسوار کتلی دي خیل اس تیل شي خو لښکر ته یل شي ښه خیل له په شرطه کې راشي داسې جنګي موکي بیا ونه اس به نه اخلي. صحیح ده. پرسان په معنی د پاریسین یوم طرادها د تړولې په ټیم کې طراد چې تیل شي حملې کول مقابله متوارده ولا تطرد الذين کسان ظنون ترړی لرې نه کې ښه که نه یدون ربهم بالعادات والعشي یدون وجه. صحیح ده. بسلیم اوظفة القوائم چې هغو له د وسیانو له کومې خپې وي که نه دا خو برابرې وي که نه اوظفه چې تیل شي وظیف جمع د وظیف کور تیل شي سم د خپې لاندې کوم چپل غونیسي د اس او د جانور دي تیل شي نه چپل ونیسي کلاک کړاکا کې روډ بنیزي اوسپنې ورته ورټکوالی وي که نه اوسپنې پکې چول شي خپله هم وي اوسپنې پکې واچوي بیا ښه یخه شي. صحیح ده. نو دا ایدي وله کوم د خپې دي دا برابر دي سلیمې وي برابر دي او سره سره چې د القوائم سیده ولاړې. صحیح ده. خامغه سره ودرېږي چې ما دا شهسواران د جنګ په حالت کې کتلي دي چې دو وله د وسیان چې شو هغه ټیم کې برابر مو خپون هر چې نه برابرو تیار کړي وو هیکل چې تیل شي عظیم الشکل تیل شي هیکل چې تیل شي غټ دیو تیل شي هیکل غټې جوسې ته تیل شي دې کې مراد څه ده ولقد شهدت الخيل يوم طرد بسليم أوظفة القوائم هیکلي منه غټ جسم ولا زخیم مخه فدعوا چې دښمن مونږ ته چې راشه کنه ران وای دعوا چې تیل شي فدعوا هنالك الته کې راغتله هنالك اليوم صبور دا شی دی کنه چې نزال راشه که د نرم زمانو نزال چې تل شي انزل په معنی د نزال دا خو دی انزل په معنی ده کنه مبني علی الکسره یل شي نزال خ نزال تراکی منه اترک. صحیح ده. وعلیکم نه نزال رکوشه په كنت ولا لازم په دی واسره ټول ولا کې رکوشه ما چې خا و درېګه پته به دی ګل شي وعلى مركب ولي زبیا نسپریګم آسیبنی جنگ د پرېداله منزل شي نه کو زیګم به مقصد می چې شو سپریدل او نسپریدل وعلد او ډیر کراتی د سیدی کنه چې ډیر سخت جنگجلو سړی وي جنگجلو پیژنې علد دل خصام سخت جګړلو انسان سی پر خبره کی چې کوي جګړه کوي نو علد د ډیر د سی جګړلو کسان د زی حنقین څه د شدید غصې ولدي شدید الغضب شدید الغیظ زی حنق هغه سړی تل شي وینې سکړی ته تیار شي علی چې ما باندې د شو کنه چې ما باندې برګ را ترک شولو ما د پرې وینه په جوش کې راغله كأنما تغلي عداوة صدره في مرجل د سره ته لاګي لکه داغه د سینې ولکومه غوسه ده داسې بړاستې نه رخیږي لکه په کټاوي کې اوبه غړنجېږي که نه لوګی ترې نوځي بلبلا کې ترې نوځي ما ته ظاهره نه ښکاره کېده سترګو باندې غوسه راوتله وي که نه دښمن کله کله غوسېږي شي به سترګې سرې شي وینه پکې راشي دې ته ویل شي ښه چې ما ته ډېر په غوسې کې شو لکه د سپی چې کله داړې څه رچینګي کې خو زه دنه ونه ډار شولم ازجیته عني ځان نه مې دپه کو داسې ګزار مې وله ورکو په افسر قصده لار ورته معلومه شوله فافزر قصده خپله لارې وکتله وکویته او بیا داسې نه ده چې صرف ما ووهلو او لرې مې کو په د سر مې پاسه نه ودغلو تورې سره وکویته مې دغلو تکویه چې شتل شي دغل مې کوات منه استري فوق النوازري د پاسه سترګو د رګونه څه لړ دي تیل شي نوازر منه دماغ ته نه مراد دي من علن پاسه نه مې پامله که پاسه نه چې ګزار ورکړي بیا د سړی ته نه کله کله بېهوشه کېږي نیرو سنټرل سیسټم ته یې ووهي که نه بیا راغورځي ته نه صحیح ده